بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو قدرمنو، د غم، د درد او د شهادت په یو بله کړۍ کې جامره کې بخشالی مردان کې موجود یم. شهید کی جو موت ہیں وہ قوم کی حیات ہیں. ګرانو قدرمنو، دا مهال ما سره د شهید منصف خان فرنټیر کور والد صاحب او د هغوی کشر ورور توصیف ما سره موجود دی. نو تاسو د دوی د احساسات چې د دوی څه فیلینګ دی، دوی د منصف خان څومره کمې محسوسوي، دا خبرې تاسو واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی د ټولو نه لومړی خو ستاسو غم کې مونږ شریک یو. خو د شهادت د مرګ داسې به ووایو چې لکه ټیک دغه درد محسوسیږي، خو دا ډېر بهترین درجې والا شهادت دی. دا منصف ستاسو په بچو کې په 2 نمبر او چې کله تاسو ترنګ راغی نو دغه ټایم کې ستاسو احساسات څه وو، دا راته لږ شانته ووایو چې کیمرې سره ته به لږ شانته مخ کړو. شکریه بچی، تاسو مله کړاو په دې ګرمۍ کې دی په 2 نمبر وشي. جی دا ته خویندې رونه دي، 15 خویندې 3 رونه دي، دی په 2 نمبر وشي. بس د بچي د غم دپاره هر څوک پوهېږي چې څنګه ډېر ګران دي، ډېر دروند دي. خو څه خلک خبرې داسې دي چې زموږ ملک او زموږ بچي او زموږ حالات همدې سره جوړېږي. دا یو بچی بمرینو نور به په سهولت یې ګینې ګرانه ده. او دلته موږ ته رارسېدلي وو دې مردان کې طالبان د شپې منصف ته واړه وو، ټوله شپه ډزې وې زموږ د کورونو شاته. خدای پاک دفع کړه د خپل طاقت، خپل پولیسو طاقت، خپل ملک طاقت، خپل پوځ طاقت. داسې ډېر منصف دي، د بلوچستان نه والې تر بلتستانه پورې بلا منصف دي. ضایع شو او نه دي ضایع، شهیدان شو خو په ملک باندې. بالکل جی. د منصف د ماشومتوب نه راواله تر د شهادت د اخري ملاقاته پورې ستاسو داسې یو لمحه چې هغه تاسو نه نه هېرېږي، داسې څه موقع راغلې ده، داسې څه خبرې، څه داسې څه موقع شوې ده چېرته بچو سره ټول ژوند داسې چې بس یو مازی که نه ډېره مازی. بالکل. خو منصف ماشوموالي کې لکه به دا وایو چې سره غربت ډېر زیات و، بلا د ذمېدارۍ ډېر تکړه مو، میخه به یې ساتله، غواګانې، بیزې. بیا چې کله 12مې وکړو نو دغه پکې یو فکریا و چې ما ته یې داخله ویله، یاره زه داخله نشم اخیستی. واړه ورونه هم سبق وایي او خویندې هم سبق وایي. دا یو مشره خور به نو هغې لکه کالج کې وه، نو څه مزدورۍ له لاړه، خو هغه مزدورۍ کې څه بیمار وم چې راغی برتی وي. نو ما یې مور ته وي ده ته وایي چې داخله والي وي، چې زه داخله اخلم. پېښور ته تللي وو، زما خیال دی دا برتي په ورسک کې وه. په یو واحد دیش وي او ډېر هلکان ته یو. بیا مختلف خبرې وې، ترونه به یې نه بځي او تروریان به یې نه بځي او دا چل دی واچل خیالات دا دي هغه دي. خو هغه په دې خبره څه وروسته کېدو نه کې، ځکه چې ما ورته 2-3 پیرې وي منصفه که دغه مزه بیا خیالات ساز نه دي، تا عمر هم کم دی، عمر هم کم و. بالکل کم. نو بیا خندل ویل نه راځه ګورو به. بیا څه خاص خبره خو نه وې نورې، خو ټرېننګ یې په اټک کې راغی منصر کې، ډېر سخته موسم و، ګرمي وه او چې ټرېننګ یې پوره که راغی نو یخپون یې لکه پټونه تلي وو که. مور بیا خفه وه، نو ما زه سړي خو ساس هم ختم شو، مونږ ته څه پته وه او خپې بیا نه ښولې که داسې دوا نه مو ونه کړه. ښه شو، جوړ شو، خوشحاله و. کله ناکله به ما تپوس وکړي، بیا خېمه سټېمه پاپا مونږ ټول د رستمه و، د مردان او د کاټلنګ او دا خلک یې خو ټول درونه او که مشر دی نو مونږ سره برابر دی، یا د کوټ دی یا د پېښور دی. به دغه خبرې اترې وې، نور خو څه خاص نه و. ورونو باندې به خفه کېده، ماشومانو دي که نه. د دې بچه ته ریزلټ مې راغی نو ډېر دستۍ کې بیا تپوس کوو، نو مونږ به ته ډېر به خوشحاله شو. بیا چې توصیف کړی د 10م ریزلټ راغی، د هغه د کمزور سکول نه لکه د مالي سکول کمزور یې نه وی سکول و، د هغه نه 999 نمبر یې رالي. چې ما ورته وویل نو د هغه ساه بنده شوله. ما لکه KPK سټار کې یو ځای 2.5 لکه روپۍ مو له ورکوي وي، ډېر خوشحاله و، ډېر امتحان. بیا چې بیا کله ټلیفون کړو نو بیا به دې خبره ما سره کوله. اخري خبرې هم راسره د دوی وکړې چې د توصیف داخله وه، یاره د لیپټاپ او تاسو نه ده کړې. ما لکه 15 او 16 کې زه خطا شوی وم او په خپله بېغوري کړې چې مازدیګر بیا کوم مازدیګر بینکونه بند وو. نو چېر به ترونو زامنې دي، هغې لیکچرشپ دی په منیر کې یونیورسټۍ کې، منیر یونیورسټۍ کې. نو چې هغې زه به دې ویلې داخله به یې ویله کړې دا 50 لیپټاپ یې د توصیف لړې پوزیشن مضبوط دی. ما دا لکه نور به ورکړي اوس څه کې نو
دا خبره اترې ما سره وکړې بیا یې مور سره کړې وې دی نه بیا پېره وروسته بیا سه ویډیو کال کړی خور سره بیا خبرې کولې خور دې مشره وه خور به ورته قارېده را قارېدم دا خویندې قارېږي ورونو ته حیرانو ته که نه نو بس دغه بیا خبر خو ډېر ګران و بچیا خو د ورونه مې هم خبر وکړي ورونه هم چې څنګه کوم فوج کې دي ایرفورس کې دي یو تره زوی رضوي په لاړ دغه ته لکه کویت ته لاړو قطر کې دی بحرین کې دی غالبا اوس یو میاشت نیمه شوه چې لاړو هم د دې آرمي نه لاړو ایرفورس نه لاړو نو هغه هم خبر و خو دې ځای نه وم خبره کړې څوک پر چې ما د پېشمني اوبه نه وې څښلي او چې کله موږ د پېشمني اوبه وڅښلي زموږ ګېټ کولاو شو نو یو وراره مې هغه کولاو کړو نو مشر تره زوی مې راننوته ورور مې راننوته ورېرونه مې نو بس زه پوه شوم چې یاره لکه دا وخت خو دې ته راتلو نه دی کور کې خامخا کورنۍ کې بیماران مې ښه مې زموږ یو ورندار بیمار هم ده د شهید مور ده شهید په بحرین کې دی نن سبا نو ما کا بیمار خو دې به ما ته اواز کولی که نه منصف ستانه مشر جی بالکل ته څه کمی محسوسې دغه راته لږ شانتي ووایه او جی بالکل کمی خو ډېر غټ محسوس و بلکې کومه خلا چې دوی پرېښوده دا خو به غونډ عمر کې دغه نشي پیل نشي او دا خو الله تعالی کارونه یې که نه دا زمونږ اسره وه اوسه پورې جي هغې امانت و الله تعالی حکم یې وشو نو وایغستو بالکل دواړه رونه بعضې ټایم جنګ هم پکې راځي جګړه هم پکې راځي خوشحالي هم پکې راځي داسې یو موقع راته ووایه چې لکه ته مطلب تر د مرګه پورې به د هغه دغه موقع ته محسوسوې هغه به ته فیل کې او جی دکه ته خو بلا موقع دي خو هغې خو به لکه د وړوکي اختر له به نه راتلله بله ورځ لکه چې شهید شوی دا نو ما ورسره په مسنجر باندې ګپ لګو ما ورته ویل لکه د راتلو باره کې څه خیال دی هغې ویل وایي عیدالضحی خاله به درځم نو ما ورته هسې وخندل ما یې ولې منځنی عید هم پکې سکپ کوسو خو مونږ ته څه پته و چې لکه د دې په سر باندې قضا تاویږي او کیدای شي دوی دا وینې نه وي دنیا کې نه وي بیا نو هغې به غټ اختر له راللو دلته خو غټ اختر خو خامخا ګرمۍ کې مونږ به یو ځان سره خوړ ته بوتلو هغه خو انتزیاسټک و لکه هغې زندګۍ کې چې کوم دی ایکټیو زندګي وه بس رابللو مونږ ته به یې خوړ ته به ځو نو بس خوړ کې به مستي مستي مو لګلو اوبو کې بالکل دا خو هره موقع چې کوم دی هغه بیا یو ډېره دردناکه شي بیا سړي دپاره تعلیمي میدان کې بعضې ټایم د کشر ورور نه غلطي وشي مشر ورته یا خبرې وکړي یا ډانټ داسې چېرته شوي دي نه جی زموږ خو تعلیمي دغه چې کوم دی ماشاءالله ښه روان لکه زموږ کیریر خو او خامخا ګایډ خو هغې وو زمونږ الرډي مونږ به ګایډ کولو مونږ ته به ویل چې لکه داسې دغه ونه کوي چې لکه مور او پاپا دغه پې مات شي او جی فرنټیر کور نه که تا ته څه لیټر راشي چې یاره ته مونږ جوین کړه نو تاسو به څه اراده یې ورته یاره جي دا خو د ملک د بقا خبره ده او د دې خاورې خبره ده نو ضرور بل ضرور جوین کوو به ولې نه خو د مور او پاپا چې دوی سجست کړي که نه لکه چې دوی څه پرپوز کړو هغه به بیا کوو جي ډېره مننه ډېره شکریه